بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء ركوع نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين آيا ونلدلتا هغا خلق يزعمون چی ظاهری دعوه کوي انهم چې بشک دوی آمنو ایمان راوړي بما انزل الیک په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تا ته وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو چې نازل کړی شوی دی مخکستانه یریدون او غواړي دوی ان یتحاکمو چې وی خپل فیصله اله الطاغوت طاغوت تا وقد امروا حالانکه دوی ته حکم شوی او ان یکفروا به چې کفر وکړي د طاغوت نه ويريد الشیطان غواړي شیطان ان یذلهم چې گمراه کی دوی ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره واذا قيل لهم او هر کله چې ویلې شي دوی ته تعالوا چې راشي الی ما انزل الله هغه سیسته چې الله نازل کړی دی وإلى الرسول راشي رسول تا رأيت المنافقين نتويني دا منافقان يسدون عنك سدودا چې بچکی ځانونه تا ته دراتلونه په بچکولو سره فكيف پس حال بوي د دوی اذا اصابتهم هر کله چې ورسیږي دوی ته مصیبت بما قدمت ايديهم په سبب د هغه عمل چې مخکې لګلې دي دوی لاسونو ثم جاءوك بیا راشي تا ته يحلفون بالله چې قسمونه خوري دوی په الله باندې ان اردنا چې زمونږ اراده نه وای الا مگر احسانا وتوفيقا د ښېګړې او د موافقت راوستلو اولئک الذین دا هغه کسان دی علم الله چې الله په هدي ما په هغه صافي قلوبهم چې دوی په زړونو کې دي فاعرض عنهم نډډ وکړه د دوی نه واعظهم او نصيحت وکړه دوی ته وقل لهم او وای دوی ته فی انفسهم په حق د نفسونو د دوی کې قولا بلیغا وینا ورکوزیدون کی زړونو ته وما ارسلنا من رسول ندیر لګلې مونږ یو رسول الا مگر لیطاع د پاره دی چې حکم اومنلی شي د هغه باذن الله په حکم د الله سره ولو انهم کچریوی دوی اس ظلمو چې ظلم کړي وي انفسهم په خپل ځانونو جاءو کو بیا تا تراغلي وي فاستغفر الله او معفي غختي وي د الله نه واستغفر لهم الرسول معفي غختي وي د دوی د پاره رسول صلی الله علیه وسلم لوجد الله نخامخا به مندلي و دوی الله پاک تواب الرحیم توبه قبلون کې رحم کون کې فلا پستا سینه د اے محمد صلی الله علیه وسلم وربک قسم دې ستا پر رب باندې لا یؤمنون نشدی مؤمنان کې دې حتی تر دې پوری یحکمو کا چې فیصله کون کې کړیتا فیما په هغه جګړه کې شجره بینهم چراغ لپمنځ د دوی کې فيما شجر بينهم په هغه سکی چې جګړه وکړه دوی په خپل منځ کې ثم لا یجدو او بیا نمومي فی انفسهم په خپل زړونو کې حرجن هیڅ تنګي مما قضیت د هغه فیصله نه چې تی ولوکي ويسلموا تسلیما او اومني خبره په منلو سره ولو أننا كتبنا او کچریوی مونږ چې فرض کړی وی علیهم په دوی باندې ان اقتلوا انفسکم چې وجنی ځانونه خپل او اخرجوا من دیارکم یا وزید بهر د کورونو خپلونه ما فعلوه نه به دوی دا کار کړي الا قلیل منهم مگر لګو د دوی نه بکړي وی ولو انهم کچریوی دوی فعلوا چې کړي وی ما يعزون به هغه نصيحت چې کیږي دوی ته پاغه سره لکان خیر لهم نو دا بهتر و د دوی لپاره اشد تثبیتا او زیاته مضبوطه و په محکم والی سره واذا لاتیناهم او بیا خامخاور کړي وي موږ دوی ته ملذنا د طرف خپلنا اجرا عظیما اجر لوی ولهدیناهم او خامخا بخولی و موږ دوی ته صراط مستقیما لار نیغه ومن يطع الله وسوق چې اطاعت کوي د الله او رسول او د رسول فاولئک پستق خلق مع الذين دها کسانو سره انعم الله چې انعام کړی دی الله علیهم په دوی باندې من النبیین د نبیانو او صدیقین او د صدیقانو رښتینو والشهداء او د شهیدانو سره والصالحین او د صالحانو سره وحسن اولئک رفیقا او خپل ملګرتیا د دقه خلکو الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي ذلك الفضل من الله دا حقیقی فضل دی د طرف د الله نه وکفا بالله علیما او کافی دی الله پوها دې آیت کې الله رب العالمین فرمایي چې ځینې خلک هغه دي چې هغوی خداوند ایمان کوي خو فیصله طاغوت لوړي نو دلته د طاغوت نه مراد حق
اقا حکیم دی کوم چې د الله د قانون نه بغیر د بل چا د قانون مطابق فیصله کوي د انګریز د قانون مطابق فیصله کوي دا مؤمن نه دی قرآن وای مخکې به راشي سوره مائده کې ډېر د یری آیت دی الله فرمای کما لکه چې طاغوت له خپل فیصله ویسي او دوی شیطان او د طاغوت ملګرتیا غواړي او دوی په گمراهۍ کې ډېر لري تللی دی الله فرمای یعنی کم عدالت چې طاغوتی عدالتي هغې له فیصله وړل دا د مؤمن کار نه دی او څوک چې په الله او د الله په کتاب ایمان لري د هغوی دپاره دا ضروري ده چې داسې طاغوتي عدالت د هغې د منلو نه انکار وکړي او د الله حکم منل او بل طرف ته په طاغوت فیصلې کول دا منافقت دی ښکاره منافقت دی نو دا د منافقانو ذکر مخکې بیا الله رب العالمین کړی دی رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا چې منافقانو به پوهېدل چې د یهودو او د دنیا پرستو د ځان چې خود ساخته دیني جوړ کړی په هغې کې زمونږ ګټه ده نو دې منافقانو به خپله فیصله بیا غوله وړه او چې کله به پوهېدل چې په اسلام کې په حقه یم او په اسلام کې مې خیر دی نو بیا به یې فیصله اسلام طرف ته راوړه نو دا منافقت شو که نه د دې آیتونو سره یو دوه واقعات دي چې په هغې باندې به تاسو زیات په دې آیتونو باندې پوه شئ یو دا چې الله فرمایي چې د الله او د الله د رسول اطاعت فرض دی ټیک شو خپلې تنازعې چې دی د قرآن کې او په حدیث کې به ګورئ د عمر رضی الله عنه په دور کې عمر امیر المؤمنین دی امیر المؤمنین لکه د نن زمانې وزیر اعظم د ملک مشر ټیک شو لکه نن چې د پاکستان عمران خان صاحب دی ټیک شو کل اختیارمن عمر رضی الله عنه د هرې خبرې اختیار لري په خپل خلافت په دور کې غواړي چې دا مسجد نبوي چې دی دا له کلاو کې ځای تنګ دی چې فراخی کې سیدنا ابی بن کعب رضی الله عنه کور چې دی هغه په دغه ځای کې و عمر رضی الله عنه ابی بن کعب ته ووی بلکې مجبور یې کوم وی چې څونه جایز قیمت دی هغه واله او دا کور چې دی هغه دا کور راکړه ځکه چې زه جومات کولاومه ستا کور پکې راځي هغه خبره په دې طریقه باندې عمر رضی الله عنه وکړله چې هغه مجبوروه چې لکه ستا نه اړو تپوس نه کوم خو دا کور به تو راکړې ځکه چې زه جومات کولاوم که نه او مطلب ظاهره د امیر المؤمنین و طاقت یې رسېدو ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه وی چې نه زما ذاتي مکان دی که زما خوښه یې زه به یې درکړم زما خوښه نه یې زه یې نه درکوم تنازعه شانتې جوړه شوه حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه ثالث مقرر کو چې ته موږ له فیصله وکړه یو طرف ته امیر المؤمنین دی سوچ کوئ بل طرف ته یو عام صحابي دی چې دغه وړوکی شان کور دی حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه چې د قرآن و حدیث مطابق دغه وکته مقدمه وکته نو چې اسلام انفرادي ملکیت له څونه دغه ورکوي اهمیت ورکوي او اجتماعي فایدې له څونه دغه اهمیت ورکوي اوس دغه کور دی په خپله خوښه یې ورکوي خو ډېره ښه ده حکومت دا زبردستي نشي کولی چې هغه ځای نه هغه پاسې نو زید بن ثابت رضی الله عنه مقدمه د حضرت عمر رضی الله عنه یعنی د امیر المؤمنین خلاف مقدمه ورکړله مقدمه ابی بن کعب رضی الله عنه وګټله چې هغه پوه شو چې مقدمه ما وګټله چې خلکو ته خبره واضحه شي قرآن و حدیث مسله څه ده نو بیا ولګېدو عمر رضی الله عنه له لاړو وی امیر المؤمنین زه د خپل کور بغیر د یوې روپۍ اخیستو نه د الله په لار کې جومات له ورکوم او هغه کور یې ورکړو لکه خبره دا نه وه چې کور یې نه ورکوو خبره دا وه چې طریقه یې غلطه نه وه خوښه پوه شوئ دې خبرې ته تاسو سوچ وکړئ دومره په صحابو کې جذبه وه چې چېرته د الله د نافرمانۍ کار ونه شي او چېرته د طاغوت په بندګۍ کې مونږ لاړ نه شو بیا الله رب العالمین دلته چې دا بله خبره دلته فرمایي چې خلق فیصلې طاغوت لوړي حالانکه حکم ورته شوی چې د طاغوت نه انکار وکړي یو مسلمان به په طاغوت فیصله نه کوي الله فرمایي خبره داسې وه چې یو یهودي و او یو منافق لکه منافق ورته مونږ وایو چې پته یې راته اوس لګېدلې ده لکه په ظاهره مسلمان و که نه د یهودي او د مسلمان جګړه راله مسلمان و منافق یهودي په حقه و او دا منافق چې و دی په غلطه و نو د یهودي ته پته وه چې د الله رسول خو د حقې فیصلې کوي که نه نو ورته ویې راځه وایي ستاسو رسول له ځو صلی الله علیه وسلم په هغه باندې به فیصله وکړو د یهودي و خو دا ایمان یې ضرور و چې دا پیغمبر د حقې فیصلې کوي
او منافق چې دی هغه چل ول شروع کو. نو دی منافق ورته وی نه دا مقدمه به ستاسو سردار لویسو، کعب بن اشرف لبی ویسو، د یهودي سردار یې ورته یاد کو، ځکه چې منافق ته دا پته وه چې زه به رشوت ورکمه نو د یهودي نه به زه ځان په فایده کې کمه، فیصله به په خپل حق کې وکمه. خو یهودي په هیڅ جوړ دی خبرې ته منلو ته تیار نه و، ځکه چې هغه ته خپل سردار کردار معلوم و که نه، زموږ سرداران څنګه دي، سوچ کوئ دی خبرې ته که نه، بیا به یې ایمان نه راوړو. او منافق ښکاره دا ویلی هم نشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له نه ځو، ځکه چې هلته مسلماني منافقت ښکاره کېدو. اخر یهودي پې زورور شو، وینا او ایسته روان شو، نبي صلی الله علیه وسلم له راغی. د دواړو فریقو خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېده. نو نبی صلی الله علیه وسلم د یهودي په حق کې فیصله وکړه، خبره ختم شوه. د منافق اوس دغه ته یهودي ته وایي نه دا مقدمه په عمر باندې کو. حضرت عمر رضی الله عنه د یهودو په باره کې ډېر سخت مزاج لرو، هغه و هم ډېر غوسهناک. نو د دې منافق ته خیال شو چې دا خو یهودي دی، ایسته به که چېرته د عمر زما په حق کې فیصله وکړي. نو دی لاړل، یهودي او منافق دواړه خپله خبره عمر رضی الله عنه ته وکړله. نو د یهودي په خپل بیان چې پوره کو نو ورته یې وی دا مقدمه مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم له وړې وه او هغه زما په حق کې فیصله کړې ده. جو عمر رضی الله عنه ورته وایي ښه لکه هغه یو ځل فیصله شوې ده. نو هغه ورته وایي هغه فیصله وکړه، خو دی وایي چې نه عمر له ځو نو ځکه مونږ تاسو له رالو. عمر رضی الله عنه وی ټیک ده زه راځم. کور ته لاړو، توره یې راویسته او چې کړسې شو چې د منافق نه یې سر هغه ځای ته ودانګو، ویې ورې چې فیصله در وکړم، تا له د الله رسول فیصله کړې ده، ته بیا په ما پسې راځې فیصلې زما نه غواړې. اوس چې منافق قتل شو نو وارثان راله رسول الله صلی الله علیه وسلم له، وی د عمر نه د قصاص مطالبه وکړه چې اوس موږ د عمر نه سر اچولې، هغه څه قتل خو نه و کړی چې د مړ کو. نو د هغه منافق خلکو وی قبیلې والا وی چې نه مونږ خو په دې وجه باندې لکه دوله فیصله ځکه راوړې وه چې صلح وله راولي، نو د روغې دپاره راغلی و، فیصله خو هغه منلې به. نبي صلی الله علیه وسلم حیران و چې څنګه فیصله وکړم. هلته بل طرف ته د عمر رضی الله عنه خبره وه، دومره غټ صحابي. نو الله رب العالمین سوچ وکړئ څومره د خوشحالۍ خبره ده. الله رب العالمین آیتونه نازل کړل د عمر رضی الله تعالی عنه په حق کې. وحی نازله شوه او نبی صلی الله علیه وسلم ته وویلی شول چې کم بنده خپل مالی او جانی مقدمو کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مقدمه د هغه حکم نه تسلیموي نو هغه مؤمن نه دی، نو د هغه د قصاص هیڅ سوال نه پیدا کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم رسول دغه ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته د فاروق لقب ورکو. مونږ وایو کنه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، د فاروق رضی الله تعالی عنه، فاروق مطلب د حق او د باطل فرق راوستون کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا الله رب العالمین فرمایي چې د منافقانو بالکل پروا ونه کې، بس نصیحت ورته کوه و اعرض عنهم، بس د دوی نه مخ اړوه او نور نصیحت ورته کوه او بس د الله په حکم باندې چلیږه او د الله تعالی د احکاماتو مطابق زندگی تیروه. او د الله فرمایي څومره به بهتره وه که دی راغلی وی معافي غوښتې وي، پیغمبر به وله بخښنه کړې وي، الله نه به یې معافي غوښتې وي او پیغمبر به وله بخښنه غوښتې وي، نو الله به یې توبه قبلونکی او رحیم بیا مونتی و. مطلب دا چې که د بنده نه ګناه وشي پکار ده چې الله ته رجوع وکړي، بخښنه وغواړي. او دا حکم یوازې د منافق دپاره نه، په قرآن کې د دې دپاره الله رب العالمین دا مستقل قانون الله رب العالمین جوړ کو چې د قیامت پورې چې کوم مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد حکم یا فیصله بدلی او د خپل زړه نه تسلیمي نو دا مسلمان نه دی. بیا الله رب العالمین څوک چې د الله او د رسول اطاعت کوي نو الله رب العالمین په دې آیت کې د 4 قسمه خلکو ذکر کړی دی چې د هغوی فضیلت او درجه اوچته ده. اول انبیا دي، په هغې کې اوس شک شوبه نشته دی. النبي د امت بهترین فرد دی، الله تعالی د پیغمبرۍ دپاره چناو کړی. صدیق نه مراد هر هغه بنده دی چې صرف په ژبه باندې رښتینې خبرې نه کوي، بلکې په هره معامله کې هغه رښتینی د حق ملګري او د حق دپاره ګواهي ورکوونکي، د باطل خلاف ولاړي، دې ته صدیق وایي. شهید هغه بنده دی چې د الله په لار کې خپل ځان قرباني کړي او د خپل ایمان صداقت د خپل ژوند د عمل نه ورکړي، دې ته شهید وایي.
او څلورم صالح هغه بنده دی چې هغه په هر عمل او په هر حرکت کې د هغه نیکي ظاهریږي، پوره ژوند د نیکۍ په طریقه باندې رواني کنه. نو کم خلک چې د الله او د رسول اطاعت کوي نو الله رب العالمین به فرمایي چې دی به د دقیق خلکو سره یو د دې خلکو ملګرتیا به او دا ښکلې ملګرتیا ده. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي یو ځل زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جمعات نه بهر راووت، نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات نه بهر راوتو نو وایي زوم او نبی صلی الله علیه وسلم نو موږ د جمعات نه بهر راوتو په دروازې باندې یو سړی موږ ته میلاو شو نو وایي زری رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسول قیامت په کله راځي؟ نو پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې ول تا ول تیاری کړې ده؟ نو هغه سي ګډ وډ شان شو. نو وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خو نه اوږدې روژې نیولې دي او نه مې بل څه لمونځونه او صدقې کړي دي، خو یوه خبره ده چې د الله او د الله د رسول سره مې مینه ده، محبت مې دی ورسره. نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې د قیامت په ورځ به تو د هغه چا سره یې د چا سره چې ستا محبت وي. دا د بخاري شریف حدیث دی. سوچ وکئ محبت، سوچ وکئ خپل محبت ته سوچ وکئ ستاسو محبت ته چا سره دی، د طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت شته که نشته؟ اوس په تاسو وایي زموږ د ټولو خپل پیغمبر داسې خوښ دی، زموږ سره محبت دی. زه درنه یو تپوس وکړم چې ستاسو د خپل لاس نوکونه کټ دي که نه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسان هر جمعې په ورځ نوکونه کټ کوئ د دواړو لاسونو د دواړو خپو، وړوکی سنت دی که نه؟ ستاسو د اخلاقو د ژبې نه د نبي صلی الله علیه وسلم په شانتي خواږه الفاظ راوځي که نه؟ جګړې دي او خیرې دي او ویناګانې دي. خپل اعمالو ته لږ سوچ وکئ. ستاسو اوبه څښل د نبي صلی الله علیه وسلم د سنت په طریقه دي. ستاسو روټۍ خوراک، نن سبا روژه ده، میده 3 برخې کوئ، یوه حصه اوبه، یوه حصه هوا، یوه حصه ډوډۍ. ځان ته په شمار ډوډۍ ږدئ چې د هغې نه یې سیوا نه کوئ، که نه بیا تراویح نه شئ کولی، بیا لمونځ نه شئ کولی د ماښام. داسې ټول اعمال د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه چې تاسو د نبي صلی الله علیه وسلم سره محبت کوئ نو د هغه په طریقه روان یئ. د ځان نه لږ تپوس وکئ ستا جامې څنګه دي؟ تنګ فټ جامې خو دې نه دي که نه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو لوریانو په شانتي پرده دي ده. نظر خپل حفاظت کې، د خپل مور پلار سره د کور په کار کې مرسته کې، جایز کارونه کې، د حرامو نه ځان ساتي. خلک څه وایي د مخ پرده نشته، د زړه پرده ده. د زړه پرده ورنه د الله د رسول د بیبیانو لوریان نه تو نیکه یې سو هغوی ته به الله ویلي که نه چې مخ مه پټوئ به تاسو خو نیکان یې، زړه هم بل چاته نه مایله کېږي که نه؟ دغه شانتي په ننني 13 رکوع کې چې مونږ د جبت خبره وکړه نو په هغې کې یو خبره زما نه پاتې شوه، هغه دا چې دا مې ګوته سترګه ورپېده، دا مې اګرمې وکړو، دا مې پرنجې وکړو، دا مې پنسه پاستر شوه، دا پته نشته چا را باندې غږ وکړو چې وتمه دا چلو شو، پلانکی مخې له راله، ډېر شی کارغه آواز وکړو، پلانکي آواز وکړو، پلانکی مې ولیدو. دا خبرې چې دي دې ته جبت دې ته وایي که نه؟ دا لاس مې خارخ شو، مال به راله راځي، ګسه سترګه مې ورپېده، مسله بل څه چل به راکره کېږي، دا ټول جبت دی. د دې وهمیاتو نه د دې وهمونو نه راوځئ. ټیک ده؟ دا وهم دی، دې ته جبت وایي او په دې باندې څوک دغه کوي عمل کوي، څوک چې د الله او د الله د رسول په طریقه نه روان، څوک چې د الله او د الله د رسول په طریقه روان په دې خبر باندې عمل نه کوي. ټیک ده؟ نو دغه ټول وهمیات چې دي دا هم د ځان نه لرې کوي. الله دې موږ ټولو ته د نیک عمل کولو توفیق او طاقت نصیب کړي. آمین ثم آمین.